د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د شان مبارک واصفین لګیا دي، نعتخوانان صاحبان لګیا دي او دارنګي په نظم و نثر کې دا وی صفاتونه مبارک هغه بیانېږي، خو محترم حاضرین ختمیږي نه. الله جل جلاله دومره عظیم شان مبارک ورکړی دی او دومره عظیم صفاتونه مبارک ورکړي دي چې ډېر په ګڼ تعداد سره الله جل جلاله اعلی او عظیم صفاتونه مبارک زموږ حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله تعالی ورکړي دي. او بیا د هغوی سره په محبت کې محترمو چې کوم مؤمنان مسلمانان د هغوی سره محبت کوي، نغی مبارک فرمایي المرء مع من احب، چې د چا سره محبت وي د هغه سره به معیت او ملګرتیا وي. نو دا حدیث مبارک چې صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین واورېدو، په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو چې د هغوی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره دومره ډېر محبت و چې د خپل ځانونو مبارک او د خپل اهل و عیال مبارک د یو چې کم اموال او مالونه مبارک فرمایي چې د دې هر څه نه زمونږ زیاته مینه او زیات محبت هغه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره دی. نو په دې محبت باب کې خو صحابه رضی الله تعالی عنهم مجمعین په نورو نیکو او طاعاتو کې هم، خو بیا په محبت کې هغه صحابه رضی الله تعالی عنهم مجمعین ته الله تعالی لوړ او چت مقام ورکو. زمونږ استادو په عرف کې هم، په شرع کې هم، په قرآن عظیم شان کې هم الله جل جلاله هغه ملګرو ته د نبی صلی الله علیه و آله وسلم صحابه او اصحاب ورته فرمایل. تاسو د اصحاب په معنا پوهیږئ که نه؟ اصحاب معنا ملګري. نو عام طور باندې د انسانانو زموږ ستاسو ملګري چې وي الله تعالی دې موږ ټول نیکان کړي. نو چې یو ملګری څومره اعلی او بهتر او ښه وي، نو د هغه د وجې نه خلک د هغه ملګري مقدر او احترام کوي او خیال یې ساتي. او چې ملګری داسې هغه صفت والا نه وي، نو بیا خلک د هغه بل ملګري هم دومره خیال نه ساتي، وایي زه دا خو د هغه سړي ملګری دی. الله تعالی دې زموږ او تاسو د ملګرتیا او د محبت د خپل رضا دپاره د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره، د خپلو صاحبانو سره، او بیا بالخصوص باغکډی باباجي صاحب د هغوی هغه مینه محبت چې ډېر جامع محبت دی، الله تعالی دې دغه محبت زموږ ستاسو د هغوی سره نور هم سیوا کړي او دغه زموږ او تاسو د نجات ذریعه وګرځولی کړي. محترمو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو دومره محبت وکړو، دومره محبت چې په قرآن عظیم شان کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله جل جلاله د صاحبه کلمه مبارک هغه استعمال کړې ده چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری دي. اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نو الله جل جلاله دغه ملګرتیا غوي ته یو لوی سعادت ورکو، او دا هغه ملګرتیا د محترمو چې د ادم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نه واخله د قیامت پورې چې څومره خلک راځي، د پیغمبران علیهم السلام نه بعد، د رسولان علیهم السلام نه بعد، د ټولو نه چې لوړ مقام او مرتبه مبارکه د هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یارانو مبارکه و ده. ایت الله جل جلاله دومره عزت ورکړی دی، دومره شرف ورکړی دی چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم محبت په اخلاص باندې کړو. الله تعالی په دواړه جهان باندې هغوی ته غوروالی او فضیلت ورکو. محترمو که د هغوی سره څوک محبت کوي او درود شریف وایي، نو په یو ځل درود شریف ویلو باندې د بنده نه لس ګناهونه ریږي. الله تعالی دې زموږ صغیره کبیره ګناه معاف کړي او دارنګې دته لس نیکۍ میلاویږي. الله تعالی دې زموږ نیکۍ او طاعات قبول کړي او دارنګي لس درجات ورته الله جل جلاله اوچتای چې دا د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت کوي. الله تعالی په دومره پیرزو کوي چې په یو ځل درود شریف ویلو باندې لس نیکۍ، لس ګناهونه رجیدل، لس درجات میلاویدل. دا عظیم سعادت الله تعالی د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په محبت کې خو دی. محترمو زموږ ستاسو محبت د هغوی سره دا ډېر لږ دی، الله تعالی دې نور هم سیوا کړي.